د دې په فلسفه باندې سوچ وکړي چې الله پاک ته ضرورت د روزې سو چې خلک د لوږې یا د تندې مړه کوي. ولې؟ و دې کې راز دا و چې دنیا کې ته وږی شې او ناهاره ورځ تېره کړې او سبا تاله څوک راشي چې زه وږی یم، نو تا ته به رایاد شي چې زه هم پرون چې ما روژه نیولې وه نو د دې لوږې څومره لوی تکلیف دی، نو ته به د هغه د لوږې علاج وکړې. ځکه چې په قیامت کې به دا پوښتنه هم کېږي چې ته له ما دولت درکړی او ډېر مال حال مې درکړی، زه وږی وم او تا ما له روټۍ نه ده راکړې، زه بیمار یم تا زما پوښتنه نه ده کړې. د دې دا معنا چې زما بنده وږی و او تا د هغې د روټۍ بندوبست نه دی کړی. زه بیمار یم، زما بنده بیمار و تا د هغې پوښتنه نه ده کړې. دا پوښتنې به هم په قیامت کې د بندګانو نه. نن سهار راته یو سړي وویل زمونږ دې مخې ته دا دغه ډېر ولاړي ده اچارونو والا. ما ورته ویل چې خبره دا ده چې اول خو د اچارونه ما ته ښه نه دي او بله تا ته یو خبره کومه چې مالدار سړی که دې ځان له اچار اخېستو بل غریب له دې وانه اخېستو نو دا اچار به د جهنم په اور ګرمېږي او ته به پرې سوځېږي.